د دې میاشتې په مناسبت د حضرت ابراهیم علیه السلام خبره مې درته شروع کړې وه او تعلق یې د حج سره هم دی او تعلق یې د عمرې او د طواف سره او د بیت الله سره هم دی او تعلق یې د قربانۍ او د تکبیرات و تشریق سره هم دی. ما ویلو تیره جمعه چې د دې وجې نه قرآن شریف کې الله په درې شپېتو په دېرویشت سورتونو کې په پنځویشتو سورتونو کې د ابراهیم علیه السلام ذکر کړی دی په درې شپېتو آیتونو کې. او دا خبره مې درته کړې وه چې ابراهیم علیه السلام نمرود اور کې وغورځاو، اور په الله معتدل که ګل ګلزار د اور نه راووت. نمرود هم په دې خبره پوه شو چې دې هلک سره زه څه کولی نه شم او خیار او پوه شو چې ده سره زه هېڅ هم نه شم کولی، دا د الله برګزیده دی وړنه ښکاره خو نه شي ویلی بادشاهي ته ځي خلک ټول د ابراهیم علیه السلام ملګري کېږي. نو دله بس په کار دی چې دی د دې علاقې نه وځي، دی جلاوطن کو. اوس دا خلک د ده به ملګري شي، دا خلک به وایي چې تا اور کې وغورځاو، هغه اور چې مرغۍ پې نږدې پر نه شوان او څلوېښت ورځې پکې تېرې او هغه اور په ابراهیم علیه السلام یخ شو. نو دا جوړ په حقه دی دا انسان. نو نمرود په دې کې خپل خیر وګڼه چې یاره دې د دې وطن نه وباسو، جلا وطن یې. او ابراهیم علیه السلام هم په دې پوه شو چې زما قوم نه مسلمانېږي. وس مې پې وکړه، بادشاه ته مې نصیحت وکړه، پلار ته مې وکړه، خاندان ته مې وکړه، قوم ته مې وکړه او سرکاري مذهب شرک او بت پرستی را دا خلق نه سمېږي. دا د بادشاه په دام کې گیر دی او د دې په زړه کې شرک ننوتی دی، دا نه سمېږي. په دې وخت ضایع کول باقي نه دي پکار چې ته بل قوم ته تلل پکار دی ردي په ځای چې بل چا ته نصیحت وکړم او بل څوک خدای پاک مسلمانان کړي. بادشاه مې یوده زما د علاقې نه او ابراهیم علیه السلام مې ډېره ښه ده. قوم ته مې ویل قومه ما راته ډېر لوی نصیحت وکړو، ما ښه پوه کړی، ما در باندې وسې وکړې، په خپله ومنل چې بوت وال نه شي کولی، بوت خبرې نه شي کولی، بوت اورېدل نه شي کولی، خو بیا هم تاسو په سمه لار نه راځئ. نو بس زړه مې در سره ستړی شو چې چا د انور عبادت کو که د سپومۍ او که د ستورو هغې سره مې زړه ستړی شو. ستاسو نور نه سمېږئ، ستاسو هدایت خوښ نه دی، تاسو نیغه لاره خوښه نه ده، تاسو توجه دې طرف ته نشته او پلار ته هم لاړئ بابا سلام علیکم لاړم دلته، بس نور ته نیغه لار باندې نه راځي. خو یو کار به کومه، پلار خو بیا هم پلاري که نه، تر څو چې زه الله نیم منې کړی نو زه به تاله د الله په دربار کې د ایمان او د هدایت سوال کوم، بخښنه به دله غواړم، خدای ته به سوال کوم. او روان شو د عراق نه ووت، ځان سره یو د تره لور و بیبي ساره، د خپله د تره لور وه او د ابراهیم علیه السلام بیبي وه، دې په ایمان راوړی او یو یې روارو لوط علیه السلام هغه په ایمان راوړی. بس دا دوه کسان ورسره شو او د فرات د دریاب نه د عراق بابل علاقې نه پورې وتل، د فرات د دریاب نه پورې وتل، لاړل مصر ته لاړل، شام ته لاړل. ما تاسو ته تیره جمعه ویلي چې په نیکانو ازمایښونه راځي
او رسول الله مبارک په خپل فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل چې سخت آزمائش په پیغمبر راځي بیا چې هغه ته نږدې وي بیا چې هغه ته نږدې بعضې خلک وایي یاره چې مخکې مونځ مې نه کو روجې مې نه نیولې نیک عمل مې نو مشکلات راته نو اوس منځونه مې شروع کړل نیک عمل مې شروع کړل لږې مالي پریشانۍ راځي بعضې خلک وایي دویم دا به راځي دا به راځي رسول الله مبارک ته یو صحابي وایي وی تا سره مینه لرم وی رښتیا وی یو وی ښه اعد للفقر تجفافا وی که ما سره د مینی نو د فقر او د غربت دپاره بوسخکۍ جوړه کړه فقر او غربت به درله درځي لازمه نه ده چې هر سړی دې فقیر شي خو دا یو شان یې وښاو حضرت عثمان د پیغمبر سره ډېره مینه و مالدار عبدالرحمن ابن عوف ته حضور پاک نږدې صحابي و مالدار خو مطلب دا دی چې یو ازمایش په در باندې راځي او تا باندې هغه ازمایش په دمایل په چا باندې یو ازمایش په چا د بل چا بل چا بل ولې دا ولې راځي دا ازمایشونه او دا تکلیفات ګوره ځان پوه کړو چې کومه جامه نری جامې اکثر د ناویانو دا نری جامې وي دا چې اندي ډېر په طریقې اندي ورو ورو ولې که لږ په مشین کې اچئ ترمې ځي شلېږي که په سوباړي یې وی ترمې ځي او شلېږي او که لاسونو باندې سخت مږي او صابون پې مږي په هغه سات ترمې ځي نری جامۍ قیمتي وي د 500 روپو جوړی د 1 لک روپو د 100 جوړی نری تارونه په سات شلېږي د اغوستو قابله بني اسریم پې نشي مګرې اسریم په هغې سره ختمېږي او چې د خامتا مضبوطه جوړی او کلکه جامۍ نو خلک یې په مشین کې واچوي نو ښې تاوی راتاوی ښه کېږي دې انځلو سره شلېږي نه هغه په دې خپو پې دا پخوا طالبان به په خپو ګرځېدل دا لږ داسې لږ داسې نه شاته بس په خپو به په پخوا زمونږ دا طالبان ګرځېدل په سوباړي به دې زنانو ډبولې داسې ده که نه او ټیم کې به صابون واچو او خوټکواڼې به یې ورته وې ایکې به یې اچولې ابا چې څومره مږې دا جامه نو خشته به راوځي څومره چې زورونه ورکې نو خشته او مزېداره به راوځي دقسې د کم انسان چې ایمان کمزوری دی ایمان یې مضبوط نه دی نو الله پاک پې دا تکلیفونه او دا مصیبتونه نه راولي که لږ تکلیف پې راولي د هغه نری جامې په شان اوس شلېږي ختمېږي ایمان پرېږدي تخري الله وایي زه دې لیدی وم دا بل خو مونځ نه کوي او هغه ته څه نه وی او زه دې راګیر کړم معمولي خبره باندې تختي دانګي په لږ سیسټم ایمان پرېږدي او چې کوم شي په دین کې مضبوطي او په ایمان کې مضبوطي د خامتا د جامې په شان په هغه چې هر څومره تکلیفونه او مصیبتونه راځي د هغه ایمان به نوره مضبوطېږي خشته به راولي اب وایي چې نه دا تکلیف د دنیا دی د آخرت خو نه دی دنیا خو جون عارضي دی نو تکلیف هم عارضي دی دا بیماری شوه دا د مال تکلیف د بچو تکلیف دا دنیا ده ډېر خلک پریشاني واقعي پریشاني وي نه دا به وایي چې د دنیا ژوند عارضي دی نو دا تکلیفونه هم عارضي دي نمبر 1 شکر وباسه چې په دنیا کې در باندې تکلیف راغی چې په آخرت کې نشته او شکر وباسه چې دا تکلیف او مصیبت در باندې راغی نو په دې باندې خدای ګناه وراجي او په دې بدل خدای پاک په آخرت کې لوړې مرتبه درکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کړه یو انسان الله پاک په جنت کې لوړه مرتبه لیکلي او دې هغې ته په خپل عمل نشي رسېدی دومره عمل یې نه چې په هغې ورسېږي نو د دنیا دا تکلیف مصیبت بیماری پې راولم نو په دې هغه لوړې مرتبې ته ورورسم دا به نه وی چې په ما تکلیف راغی ګریمان الله خفه دی په فاسق فاجر بې علمازه چې تکلیف راغی نو دی پوه شي چې مان الله خفه دی
چې روجي نه نیسي او نیک اعمال نه کوي او ګناهونه کوي او په د تکلیف او مصیبت راغی دې دې پوه شي چې دا د خدای قهر او غضب دی په منځګزار او په نیک سړي چې د تکلیف مصیبت پریشانی د بچو د مال راشي دې خوشاله شي چې شکر دې ګناه به ورجېږي الله به مرتبه بلنده کړي ابراهیم علیه السلام د ځان سره مخکې کړ نو چې مصر باندې تېرېده نو د مصر یو بادشاه هغه وخت د مصر دومره لوی ښار نو ملک نو لکه دا اوس چې څومره لوی ملک د مصر بادشاه او د ابراهیم علیه السلام نسبي خو یو بل نه پېژني دا د مصر بادشاه د نوح علیه السلام د سام زوی په اولاد کې او ابراهیم علیه السلام هم د نوح علیه السلام د سام بچی په اولاد کې دواړه د سام ابن نوح اولاد کې سامی النسل وته وي و یو بل سره خو تعارف نشته دا خو د نوح علیه السلام بچی دي او د هغوی نوسا نسل په ځمکه خواره دي او دنیا هم دومره نه وه لکه دا اوس چې څومره دنیا ده هغه بادشاه ظالم کې دا مسله وه چې پولیس والا دی په لارو کې کېنولیو چې په لاره به قافلې دی او هغوی سره به زنانه وي جینکۍ وي هغه به یې تنیوه هغوی سره به یې بدعملي کول او بیا ظالم دومره و چې که چا سره به ښځه وه نو ښځه به یې ترې واخېسته او دی به یې مړ کړ به یې وینځه کړه او هغې سره به یې بدعملي کول او که چا سره به خور وه نو هغه رور به یې وله نه واجه خو دا خور به یې ترې واخېسته بدعملي به یې ورسره کوله په دې نسبت چې ضرور به وایي چې زه خو زما خور ده یو ځای کې به مې ودوله ځکه بادشاه له لاړه لا ښه ده او خاون خو په ښځه خفه کېږي چې زما په نکاح کې او بل څوک یې رانه بوځي نو خاون به یې وله وجه او په خور به نو ورته به یې غږ نه کوه اوس چې دی روان دي قافله د دریو کسانو بیبي ساره د لوط علیه السلام او ابراهیم علیه السلام او د الله په مشوره دي چې الله وایي په دې لاره ده پولیس والا اطلاع ورکړه د مصر بادشاه ته وی دغسې یو سړی را روان دی او ورسره ډېره زیاته ښایسته جینۍ ده ویری ولی ابراهیم علیه السلام خو پوه شو پته وته چې دا مسله ده خالاتو نه خبرېږي خو بس بیا اوبه د سر نه تېرې وې دې غریب هم بیا واپس کېدی نه شو ښه دې ته وایي یو خبره درته کوم وی ګورې ما ورته دیني رور او خور ته مسلمان یې زه مسلمان او ما ورته د اسلام او د دین په بنیاد رور او خور ښځه مې خو دیني رور او خور یو نو ما زه به دې خلکو ته ویمه چې دا مې خور ده نو که تا نه تپوس وکړي تا م وایه چې دا مې رور دی ما دروغجن نه کړي او دروغ نه دي ظاهر کې شکل یې خو د دروغو ښکاري خو دروغ نه دي پیغمبر خدای د دروغو نه ساتي رسول الله مبارک هم پې د کذب اطلاق کړی دی خو علما وایي چې توریت یې مراده ده مخکې ورته ووایي چې رور خور یو مسلمانان وي دواړه په مخ د ځمکه د موستانه بغیر بل مسلمان سړی او ښځه نشته ډېره ښه کارندګان راغله دی ته په زور ونیوله دا دې سره خور مې ده دا دې سرې پټې ورته ووایي دا مې رور دی نو ابراهیم علیه السلام خو د مرګ نه بچ شو د هغې د قانون مطابق او دی ته بوتله په زور یې بوتله فرزانه چې بویې ته څنګه او بادشاه ته یې ور مخکې کړه بخاری شریف کی حدیث ته نو دی تاجینه حضرت سارا د پیغمبر بیبی ده اوس او تاسو وای بادشاہ ته وی بس تا راوستم چې څه دی خوښې اوس خو مجبور یم خو یو ما یو کوټې پرېږده زه لږ اودس کوم یو دوه رکعته نفل کوم الله وکړه څه دی خوښې اودس وکړه اودس سره به ښایسته شي ښکلې به هم شي ډېره ښه ده چې اودس یې وکړه په مانځه ودرېده او الله ته یې لاس پورته کړه بادشاه فالجو ولاندې پرېوت وی ما ته دې خیرې وکړې بس تاته څه نه وایم دوا راته وکړه چې ما خدای ښه کړي بیا راته څه نه وایم بیبي سارې دوا په سړي ټیک شو 3 ځلې دا حرکت وکړو 3 ځله فالجو اخره کې هغه خپلو نوکرانو ته اواز کوي ما له خو انسان نه دی روستی څه پیری یم روستی دی که څه شی م راله روستی ته څوک یې وی زه خو ساره مې نوم دی د عراق را روان یو خاوند مې پیغمبر دی ابراهیم ټوله قصه یې ورته وکړه اول نه اخره
د نمرود د علاقې نه رالو څنګه هغه نه څنګه رالی بادشاهان خو یو بل پیژني هغه د ما خاون اور کې مو غورځو څلوېښت ورځې اورم پې بردن و سلاما معتدلو دا قصې وکړې بس بادشاه پوه شو وایي دا خو د خدای پیغمبر دی دا ما څه غلطي وکړه دا ما څه ګناه وکړه چې ما په بد نه نیت دا راوسته او لاس اچول مې ورته شروع کړل خدای خو محفوظه کړه خو دا ما څه وکړل نسل نسب هم کم دی تاسو خدای بابل او سامی النسل یې د نوح علیه السلام دا سام اولاد یې او وی زم سامی النسل نسب کې خو شریک یو ما معاف د پیغمبر بیبي ته ما لاس اچول ما به معاف او ما به بخي او زه تعالی انعام در کوم بس رسول الله مبارک فرمای حدیث د بخاری دی و اختمها هاجره یو څوک وی وینځه دا څوک وی لور ده بعضې دلایل وایي چې د بادشاه لور وه دا طالبانو ته موږ تفصیل ورته اوس ته نشم ویلی او څوک وایي چې نه وینځه ده نو هاجره دی وله په تحفه کې ورکړه چې راواله دا ابراهیم علیه السلام یې راوغوښتو هغه له دعوت وکړو هغه نه معافي وغوښته خو چې ساره لاړه کم وخت کې ابراهیم علیه السلام لا نو دا بیا هم یریدا که زه خاوند ته ووایم چې ما ته لاس نه دی راچولې نو خاوند به مې وړه کې خامخا تر مرګه پورې وسوسه چې هسې نه دا ښه زمانه خبره پټوي چې خاوند خفه نه شي او چې ته لاس یې نیولی چې نقصان یې نه کړی خامخا د خاوند پړ کې او چې د چا ښځه خدای مکه خدای مکه داسې خاوند پې شکي شي نو دا ډېره ګرانه خبره ورته څه وایي وی خدای ظالم بادشاه ذلیله که ابراهیمه او خدای د هغه لاس ماته ونه رسو ابراهیمه او مال په خدمت کې دا جینۍ هم راکړه ابراهیمه ابراهیم علیه السلام ورته سارے ما ته دا خبره مکوه ما ته الله تاسو ټول داسې وښولې لکه شیشې نه پورې غاړه چې بنده ته انسان ښکاري لکه مې څه وسوسه نشته ما لیدی تاسو چې څه کېدل الله ما ته وښودل پیغمبر دی را پیغمبر معجزه ما ته هر څه معلوم دی بهر کې دې آزمایش کې الله پاک ابراهیم علیه السلام کامیاب کو او دې آزمایش کې ورته یو جینۍ میلو شوه هاجره خدمت دپاره لړل فلسطین ته د دغه ځای د مصر نه فلسطین بالکل د مصر بحر قلزم دې علاقې نه چې څنګه پورې وځي نو د شپې د فلسطین او د اسرائیلو بجلی ښکارېږي مزل شته خو دشتو میامان دی هغه ځای نه لاړل فلسطین ته او دې وخت ابراهیم علیه السلام خپله خواري مزدوري کړې څه ګړې چیلې م ځان له پیدا کړې لیکن زمارو یو سبق دلته مونږ ته اوس بل میلاو شو زه تاسو ته واقع بیانوم خو د مقاصدو لپاره قصې درته نه کوم څنګه چې الله ذکر کړي سبق دا میلاو شو چې که یو سړی یو ښځې ته ووایي چې دا زما خور د مسلمانه دیني خیر خپلې ښځې ته ووایي چې ته خو زما دیني خور یې په دې طلاق نه راځي او که خور خاوند ته ووایي چې ته زما دیني رور یې پروا نشته دیني خور خو لیکن زمونږ خلک یو غلطي کوي زمونږ خلک وایي دا زما دیني خور د بیا دې ستر نه کړي پردی ښځې ته وایي دا ما په خوروالی نیولی بیا ته ستر نه کوي دا زما دیني رور دی ستر ته نه کوي اختر شو قدرم یو بل لوړي ولې دې خور دې ښځې ته ما خور ویلی دی او هغه ښځه وایي دې سړي ته ما رور ویلی دی دا نشته په شریعت کې پردی سړی نه رور کېږي او پردی ښځه نه خور کېږي څنګه چې د عامې ښځې او د سړي د یو بل نه پرده او ستر دی دا به هم د یو بل نه پرده او ستر به کوي دا نشته په شریعت بعضې مونږ غلطی کوو ډېر خلک دا وایي دا زما د نکاح پلار دی د خپل پلار په نظر ورته ګوري هلته چې چاله اختیار ورکړي که نه د نکاح وایي دا مې د نکاح پلار شو نو د هغې دا خیالي لکه خپل پلار چې څنګه وي هغسې مې دام د نکاح پلار نه د نکاح پلار ملار په شریعت کې نشته دا وکیلي وکاله وله ورکړي پردی سړی دی یا خپل سړی دی هر څوک چې وي نو دا په شریعت کې نشته چې دا مې د نکاح پلار زمونږ خلک او بس بیا د ستر پرده نه کوي دا هم په شریعت کې غلط ده نو یو بله مسله هم درته وایم
پرون زمونږ په ترمذي شریف کې دا مسله تېره شوه ډېر خلک پردي بچي والي وساتي خپل بچی نی رور والا ورکی بچی خور والا ورکی بچی ماما والا ورکی ترور والا ورکی دا گناه دا پا شریعت قطعا گناه پیو لماشوم ورکول شی رسول اللہ مبارک پخپل بی بی حلیمه تا میں ورکلو چی پی والا ورکی نو کدا مور پی خنی یا دا بل خز پی اعلی یا بل دے آب و هوا مزیداری او تاوی دا ماشوم چالا ورکم چی پی والا ورکی آرزی تا ور یو دو کالو دا پارا دا تی پریکونا پوری نو ورکولش غیر داعی پلار شو او چا پی اس کل غیر داعی مور شو دا ٹک تا لیکن دا چی دا ستازوی شو شناختی کارٹ کے بیا علی کی چی دے پلار دے پسکول کے اغلی کی دا غیر پلار دے پا مدرسہ کی اغنم لکی دے پلار دے نا پلار کیگی دا گناہ دا پا شریعت کی ادعوهم لے آبائهم قرآن کے وی رسول اللہ مبارک زید ابن حارسہ خپل زوے کڑے اغا وقت جائز زید ابن حارسہ الکو چارا تختولے دا مورو پلار حضرت خدیجی را رستلا غلیو او خدیجی رسول اللہ مبارک توقف او بیا د پیغمبر مبارک نه نت واقع بیرته چې د بل وخوې ما نو پیغمبر مبارک اعلان وکوي نن پس به زید د حارثه زوی نه وایي زید ابن حارثه زید ابن محمد بوایي صلی الله زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم ډیر مو د پس خلق بوته زید د محمد زوی صلی الله بیا رسول قرآن کې آیت راغی ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله خپل پلار ته نسبت کوي استاد وې نه راغلی اسه پردي بچی ته د مینې نه ویل شي چې بچی دلته راشي یا بونیا اے بچوړیا یا ابنی اے زما زویا دا د مینې د وجنه د احترام د وجنه د محبت د وجنه ویل شي خو قصدن نشي ویل سبا چې ول نکاح تړي سوی پلان کې د پلان کې زوی نو دغه په پلان نه دی خپل پلار پیبل او که جنوی نو دا پردی پلار یادی پلان کې د پلان کې لور دروغ ولې وې دوکا ولې کې د پلان کې لور خو نه پلار پیبل دی پس ګل کې ولي کې شناخت کارت کې ولي کې ولې ګناه کوي او که پردی جنوی مثلا نو د سړی ته سترم کې دا غرنگی که علکی دا دی خد چاچلوی که دی مورنر را دیت سترم کیگی او دا دی سڑی که نور بچیوی اغا بچی ارون خوین دی ندی پرده با دی پا شریعت گناه ندا پکا نو دا مارونو خلق وی دام رور دی او دام خور دا او دینی رور میں دی او دینی خور دینی ټول مسلمانان رون خوین دی که چا سره خیګړه کې کوا وسره خو پردې خزه نه خور کېږي او نه پردې سړی رور کېږي امینه په دې ځان پوهې کوي او بیا میراث کې ولې عیسی هغه خپل پلار نه ولې عیسی نالي چې کوم اصل پلار دی او چې دا پردې سړی دی دی ولا په میراث کې عیسی ور کوي نو ګور دې بل ګناه وکړه پردې بچی لري په میراث کې عیسی ور کړه تا سره ضرور کېږي رور دې غرق ضرور حق د خور د سره کېږي د نور نو د خپل وارثانو حق د کم که پردي بچي نه ورکې پردی لور نه ورکې دا ټول ګناه ناروا دي حاصل د خبرې دا د مارو دا ته مسله معلومه شي بل ته څه مسله معلومه شي په دې هم ځان پوهې کې چې څوک د ګناه نه ځان ساتي الله به مدد کوي بی بی سارې د ګناه نه ځان ساتي ویدد او دس کوما مالا مقراکا او دو رکات منس کوما اللہ پاکی مدد کو بعض خلق کوئی نا یار جی پا دی گناہ کے مبتلے مزد ازان نشم ساتلے ولی نشم ساتلے ما تا بعد دوستان ٹیلیفون کئی خلق کی دا مسئلو تا پوسونا کئی یار جی یو گناہ کے گیرے ما سو وزی پر آتا خواچے دا گناہ نا بچ شما زورتیں بچے چے کم ماحول کے دا گناہ کے دا ماحول بن لرے گا دی ماحول ندانو باسا یہ رجی دین خو نشم ہوتے نو ماوی کتب پر ڈن کی دا خطو والالے او دا زمزم پاو بوم لام بینو پاکے گینا او کدا دی ڈن نرزان اوستا نو دا 400 او دا پیخور او با پزانواچا و بیام پاکے گی ماحول ندانو باسا چکم ماحول کی دا گناہ
تا ځان ته رانږدې کوي دې نه ځان بچ کا وظیفه به راته وښیمه څلورمه کلمه سار وایه سل پیرې ښه څلورمه کلمه پېژنې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نور الفاظم حديث كشتا هو مختصر ویل شي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا سرسل په روایت وهم وسوسه بدل ناراضي دا وهم او دا وسوسه علاج دی هر بنده سرسل پی روایه د شیطانانو نه بم خدای حفاظت کوي او په دغه ورځ بستاسو نیکو ته توجه زیاته او ماحول به بدله دا نشي کېدی چې په ماحول د ګناه کې پروت او ته ودی وظیفې وې ماحول به بدله نو ځان چې د ګناه نه ساتي الله به مدد کوي ګوره یوسف علی السلام د چکلا زلیخې ځان برابر کړ او د ګناه مطالبه وکړه یوسف علیه السلام خو په دروازو دن نګیرو قرآن شریف کې الله وی وغلقت الابواب وقالت هیت لک دروازه نه دروازې ورپسې بندې کړې وې او راځه بینا نکی انه ربي احسن مسوایا انه لا يفلح الظالمون دا چته کې دي نکیږي وې دروازې بندې پرېدم د چتا د یوسف علیه السلام دغه وسو چې دروازې ته روان شو نور وته پتر چې دروازې بندې سبب دغه وسو لیکن الله مدد وکنا ټول دروازې وته کولو شوې پروتوکول ورته میلاو شو دروازې خود به خود جرنده کولاویږي دروازه کولاویږي یوسف علیه السلام لاړ او د زلیخې د جال نه خدای بچ نو که د ګناه نه ځان ته بچ کې الله به دې مدد کوي خو یاره که ته د ګناه نه ځان بچ کې او که ته وایې چې نه دا بیا نشي بچ کېدی هغې د ګناه نه ځان بچ کو الله یې مدد وکړو څنګه مدد یې خدای پاک وکړو ابراهیم علیه السلام ته لکه شیشه هر څه خدای وښول زړه نه یې وله شکونه هم ختم کړل او جینۍ هم ورته میلاو شوه او بادشاه قدر هم وکړي عزت یې هم وکړه او په ډېر قدر او په عزت باندې رخصت هم کړل لاړل په فلسطین کې اوسېږي هغه علاقه کې به دې ټول ته شام وی اوس چې دا کوم سوریا دی سوریا یوازې دا نه دا سوریا چې دا اوس ورته شام وی دا علاقه فلسطین اسرائیل او دا علاقې اردن دا چې څومره علاقې دا ګردونوه دې ټولو ته به شام وی ورسېدل دې چې هلته لاړل دواړه بیبیانې دي یو بیبي ساره او یو هاجره او دواړه بیبیانې قابل رحم دي بیبي ساره قابل رحم ده ولې ځکه چې څنګه ابراهیم علیه السلام پلار پرېښود مور پرېښوده دې مور او پلار پرېښودل څنګه ابراهیم علیه السلام خپل قوم او خپل خاندان پرېښودل الله دپاره نو سارې هم هر څه پرېښودل هر څه پرېښودل چې څنګه ابراهیم علیه السلام دا په سلګونو کیلومتره مزل وکړه د الله دپاره بیبي سارې هم هغسې وکړل دې غټه قرباني ورکړې ده سه غټه قرباني پلار رور قوم تربوران هر څه پرېښودلو پیاده مزل یې وکړلې نو دا قابل رحم ده غټه قرباني ورکړه او لوط علیه السلام او کومه چې هاجره ده نو صاحب من هغه هم د بادشاه د کوره ووت پیاده روانه ده که د بادشاه لوري اختلاف پکې شته نو جلالویه نیازبینه ده ابراهیم علیه السلام سره وخت تېرې او که د بادشاه وینځ هم ده نو د بادشاه د کور نه چې وځي صاحب من او یو اراروي سره چې په لاره تېرېږي هغه سره مزل کوي په لاره تېرېږي او بیا بل ځای کې اوسېږي ورسره او څه د ژوند څه سامان هم ډېر نشته دی د بادشاه نو هم ګرانه خبره ده لاړه دواړه اوسېږي دوه بیبیانې دي یو یې او پلار ته خو یې هلته ووی وی چې تر څو خدای نه یې منې کړې دعا به درله کوم نو پلار له به یې دعا کوله نو الله منې کړ ما الله منې کړې بس کافر ته به د نن نه پس دعا نه کې بس ختم
رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت پر ورځ د ابراهیم علیه السلام پلار آزر باندې اعلان وشي چې دوزخ ته روان شي، نو ابراهیم علیه السلام به الله ته سوال وکړي یا الله ما خو یو دعا کړې او تا قبوله کړې ده، ما وی چې ولا تخزنی یوم القیامه، الله د قیامت پر ورځ به ما نه رسوا کې. دا دعا مې کړې او تا قبوله کړې ده. و ایو خزي من خزي ابي، او اوس دا خو زما رسوایی ده چې زما پلار دوزخ ته غورځي. خلک به څه وایي د ابراهیم علیه السلام پلار دوزخ ته غورځي، دا خو ګټه رسوایی ده زما دپاره. رب العالمین څه فرمایي ابراهیم ما دوزخ په کافر، ما جنت په کافر حرام کړی، فلا تسألنی ما لیس لک، پام کو دا سوال بیا ونه کی. انی حرمت الجنت علی الکافرین، کافر باندې جنت حرام حرام حرام، نه به جنت دا. نو ابراهیم علیہ السلام به بره وګوري، نو الله به دې لاندې وګوره، چې لاندې وګوري نو دا پلار به دته داسې ښکاره شي لکه یو درنده د ځنګل چې په سوټو کې لړلي وي. دا نه چې ګنې شکل به یې د درنده ګرځېدلي، تناسخ د هندوانو نظریه زمونږ نه ده، شکل به نی خود ته به الله داسې ښکاره کړي، دی به داسې وویني لکه د ځنګل یو شیرخوار درنده، دوبو ورته وایي یو شیرخوار درنده د ځنګل د سپي په شان، د ځنګلي سپي په شان چې هغه نه خلک نفرت کوي، پمن په سوټو کې لړلې. نو فرشتې نو چې ورته وګوري نو ابراهیم علیه السلام نفرت پته پیدا شي، کرکه رستو بشي، او فرشتې به د خپو نه ونیسي په دوزخ کې به وروغورځي. نو د ابراهیم علیه السلام به دومره نفرت پیدا شي چې د بخښنې سوال به ونه کوي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. رسول الله مبارک ابو طالب له دعا کوله کړه، نو الله ته نه ګوري مشرک له دعا کوي. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. دا إبراهيم پلار سره وعده کړې وه چې زه به د بخښنې دعا غواړم، خو چې ورته الله ووایي چې کافر دی مه غواړه، نو بس ختم. ایرونو موږ څونه خوش قسمته یو چې موږ لاس پورته کړو، نو موږ خپل مور او پلار ته بخښنه غواړو. غواړو که نه غواړو؟ ورونو له غواړو، نیا نیکه له غواړو، دوستانو له غواړو، او د ټولو نه مخکې دا وایو یا الله زما پلار وبخښي، او یا الله زما مور وبخښي. دا سوال په مکه مکرمه کې ناست وم، دا د ډېرې زمانې خبره وه، زړه ځانخانه چې کله وه، نو یو هلک ناست و ما سره خوا کې، دا خلک به راتلل اکثر ما نه به یې د مسلو تپوسونه کول، دا پښتانه. یو هلک ناست و ډېر خوبصورت هلک و، خشته نوجوان، داسې اوس ما نه ذهن کې نه چې 1800 یا 22 داسې اندازه به وه. قرآن شریف تلاوت یې کوو، نو چې ما نه به خلکو نو ما به دعا الله عربی دعا به مې وکړه، کله پښتو کې هغه هلک شریف بند که ما ته وي د کم دی عربی کې ما در پاکستان ویل د څه کار کوي، مې یو مدرسه کې درس کوم، وي دا خلک تا ته څه وایي، مې دا مسایلو تپوسونه کوي، دعا ورته کوم. ما ته وایي چې تاسو دې کسانو ته دعا وکړه اللهم اغفر لنا ولوالدینا یا ولوالدینا، خدایه مونږ مو بخښې، زمونږ مو پلاره مو بخښې. نو ما ته وی ماله جړه راشي. مې ولې وی زما پلار کافر مړ دی، زه بخښنه نشم کولی، او مور مې کافره ده او په کفر کې سخته ده، ما سره روانه ده، زه د انګلینډ یم، د انګلینډ د لندن، او د تبلیغ یو جماعت راغلی استاد سره پاکستان، هغوی د اسلام او د ایمان دعوت وچلو، ما ته خو د ایمان نصیب. پلار میں کافر مړ دی او مور میں کافره ده، کافره او سخته ده په کفر کې، ما سره قطعا مکمل وړاندې عیسایانه ده. نو چې تاسو وایئ چې الله زما مور او پلار وبخښي، دلته ماله جاړه راشي سترګو نه اوښکې وبهېږي چې خدایه نو زه خو نشم ویلی چې زما مور او پلار وبخښي.
نه دا ویلې چې زما نیا او نیکو بخې کافر وړل، نه دا ویلې چې زما رونه خویندې وبخې ټول کافران. ما یې بچې یو کار کوه چې کوم مړه دي بس خو پرېږده، او چې کوم جمدي دي د هدایت دعا والا کوه، یا الله زما مور رونو خویندو ته د ایمان او د اسلام هدایت نصیب کې. نو موږ خوش قسمته یو چې موږ لاس پورته کړو، نو خپل مور ته او خپل پلار ته او یو نیکه ته دعا کوو چې یا الله زما مور او پلار وبخې. قسم په خدای چې د دنیا نعمتونه درته مخکې پراته او د دنیا مال او دولت درته مخکې پروتي او د دنیا موټر او ارسه درته مخکې پروتي او ته مسلمان او مور او پلار دې په دوزخ کې واه واه. دا به څه خوندي په جنت کې چې مور او پلار دې په دوزخ کې همیشه پراته او ته په جنت کې ګرځې. دا به څه خوندي چې ته نشې ویلی چې زما مور او پلار خدایه وبخې، او چې ته مسلمان او مور او پلار دې مسلمانان مړه دي او جنت کې د سره یو ځای وي او ته ورسره یو ځای او په دعا کې یادې ردې نه لوی نعمت نشته دا الله موږ تاسو له راکړی دی. الحمدلله چې د چا مور او پلار په دوزخ کې پراته دي که نه، او دا پلاران او دا بچی دا په جنت کې وي او مور پلار رونه وغیره کافر دا د پړه کې به د هغوی د بخښنې سوال نفرت پیتی وي. د رونو د دوو ښځو په منځ کې خو جګړې خامخا راځي، دا خو پکې شته، بنې یو بل سره خامخا په جګړې. نو د بیبي سارې او ابراهیم علیه السلام خدای پاک بیبي هاجرې له زوی ورکړ. ابراهیم علیه السلام اختلاف لږ غوندې په روایاتو کې شته، خو دوه کم د سلو کالو دی، څوک څلور کم د سلو یادوي، خیر د دوه کم سلو کالو د ابراهیم علیه السلام چې خدای پاک والا بچی ورکړ اسماعیل. اسماعیل ایل په عبرانی کې الله ته وایي چې کله به سوال کوو نو دوی الله زما دا دعا قبوله کړه، دا دعا مې واوره، او چې بچی ورکړ نو هغه اسماعیل نوم یې ورته کېښود. بیبي هاجرې له خدای ورکړ، سارې لا بچی نشته، مشرې بیبي او کشرې له خدای ورکړ، او خشته بچی والا خدای ورکړ، ښکلې بچی زوی والا خدای ورکړ، او په بوډاوالي کې رب العالمین بچی ورکړ. دلته خبره هلته تکلیف آزمائش، دلته د الله احسان. دام ذهن کې واچوه ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دا طالبان په پوهېږي وي دا معرفه ثانیا معرفه مات شوې نکره ثانیا نکره ده. د دې نه دا معلومیږي چې تکلیف به یو وي او سهولت او اسانتیا به ډبل راځي. هلته سهولتونه هم خدای راوستل، مفتو کې ورته هاجره میلاو شوه، مفتو کې ورته اسماعیل علیه السلام غوندې ښایسته بچی ورکړو. داسې بچی والا خدای د اسماعیل علیه السلام په شکل کې ورکړو چې د ابراهیم علیه السلام دپاره ملغلره ده. ولې ملغلره ده؟ د دې اسماعیل علیه السلام په اولاد کې به الله پاک د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی پیدا کړي. د دې د برکته به ابراهیم علیه السلام د حضور پاک نیکه کړي الله بادشاہ. او هغه بلی بیبی لا بیبی سارې لا خدای پاک حضرت اسحاق ورکړ. داسې بچی اغلم خدای غیلم ورکړ چې ملغلره ده. ولې؟ د اسحاق زوی به څوکي یعقوب ابم پیغمبر، او د یعقوب علیه السلام زوی به یوسفی ابم پیغمبری. او ابراهیم علیه السلام له خدای داسې شان ورکړ، داسې شان چې بعضې مفسرینو لیکلي دي چې په اولاد کې ولا الله پاک 4,000 تقریبا پیغمبران پیدا کړ. تکلیف سره خو راحت وي که نه، ازمایش سره خو بیا کمالات وي که نه، خامخا وي. دا نه چې ګنې ازمایش تکلیف به راځي او کمالات بني، نه الله بیا رحم او کرم کوي. نو د دې کشرې بي بچی وشو اسماعیل، او د مشرې بیبي نشته، جګړې به کېدې. چې جګړې کېدې نو بس بیبي سارې ورته قسم وکړ چې ما به یا به ما ځان سره اوسئ یا به دا اوسئ، دویمه خبره نشته. بس زما د دې نه دی.
نو ابراهیم علیه السلام پیغمبر په الله سره مشوره کوي نو رب العالمین سره مشوره وکړه چې څه وکړه الله ورته وی دې کې د ما حکمت فکر مکوا دا څه وکړي مشرقه قرباني ورکړي دا پرېدم دلته هم دې دلته پرېدا او دا کشره ز جبريل در سره کومه دا نقل کا او دا بچیم نقل کا نو بی ساره الته پرې خو ده او هاجره او دا هغه بچي اسماعیل دا دواړه مکه مکرمه ته راوستل د الله په حکم او الله پاک څه حکمت ته التا دا بی ساره نه چکم زوی پیدا کیږي اسحاق نو دا هغه په مرګرتیا کې بیت المقدس جوړیږي او دلتا د اسماعیل علیه السلام په مرګرتیا کې بیت الله جوړیږي تکلیف سره فائدې لري زیات دي نو بی هاجره راوستله سره د اسماعیل علیه السلام مکه مکرمه نو ختم دي کوم قوا نو دا باقی خبرې ورته کوي ان شاء الله آینده بیان او صرف دومره خبره به ذهن کې واچي چې هر موقع باندې با د الله د حکم تابعداري ابراهيم عليه السلام په هر موقع د الله د حکم تابعداري ګوره هجرت وکړه الله د زنانم هجرت وکړ واریم هجرت وکړ او دا به ذهن کې اچي چې څومره تکلیف او پریشانی مصیبت راځي د الله نه به شکوي او ګیلې بنه کې د الله نه برازي او دعا کوي چې خدای را نه لری کې او دا غي په برکت پر خدای په دنیا کې او په آخرت په دواړو کې اجر او برکت درکې کې خیر ان شاء الله دعا وکړه یا الہ العالمین ومرحمو کې کرامو کې د قربانې مسائل ورته بل جمعه کې بیان شي ان شاء الله او یا الله ټول مسلمانانو چې کوم مالداران دي او کنم دینو خدای تعالی د قربانې توفیق نصیب وګرځوي الہ العالمین دا داراتون کې اختر په موږ په خیر او عافیت باندې ته چې کوم خلق حج ته لري دوه کې چې خدای پاک ولا روغ صحتونه ورکړي او د قبول شوی عبادتونو توفیق ورکړي چا چې داخلي کړی دي او د چا ارادي دي خدای غیم په خیر بوته او د قبول شوی عبادتونو توفیق نصیب خدای ټول مرګري د بیت الله حج لبوته یا الله بیماران دي ډېر دوستان دي بیماران دي زما یو دوست دی د پیښور خلیل جی صاحب خلیل خان جی صاحب هغه لګیو ګټي بیمار دي دعا وکړه چې الله ولا روح صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي زموږ داسې بعضې نور دوستان دي څه په بار ملک دي څه دلته دي د نومونه اکثر نه علم بیا ریاکاري جوړېږي دعا وکړئ چې خدای پاک والا د خیر او د برکت د عافیت زندګۍ ورکړي یا الله بیماران له روغ صحتونو شفا ورکړي چې څوک قرضداران یې قرضونه خلاص الله موږ د دنیا او د آخرت د فتنو نه وساتي آفتونو نه وساتي غمونو نه وساتي مخلوق د شر نه وساتي بد نظرونه هم الله په امن او امان کې وساتي او تم د دنیا او د آخرت خیر نصیب کې او یا الله که چا بچی نه یا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ور نصیب کړي چاته څه دشمنه طرفګنې دي پروردګار پروغي بدلې یا الله ته زمونږ ناراضي شي د تکبیرات او تشریق او د قربانو خدای دا هغه پوره توفیق را راکړي تر باندې اخترونه بار بار راوستل کې او چې چاته هم څه پریشانې وي او څه غمونه او ټینشنونه خدای هغه ټینشنونه او غمونه او پریشانې په خوشاله بدل کې تر ناراضي شي د نیک اعمالو توفیق راکړي زموږ د جمعه تم درې لري نه خلق منزل راځي دعا کې چې خدای پاک د خیر برکت او د عافیت زندګۍ نصیب کړي او د جمعې بعضې ملګري دي هغې کې بیماران یو ملګري د کورې زنا بیبي د کینسر بیماره داسې نور بیماران دي دعا کې چې الله روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي برحمتک یا ارحم افغانستان کې زلزله راغلې ده او ډېر مسلمانان پکې شهیدان شوي دي او ډېر بې کوره دي دعا کې چې خدای پاک دغه شهیدانو شهادت قبول کړي او چې چاته څه تکلیف او وارثانو له خدای صبر ورکړي او چې چاته څومره تکلیف رسېدلی دی خدای هغه د هغې تکلیفې بدلې په دنیا او په آخر کې ورکړي د والد صاحب وفات شوی دی قرباني ولا کولی شي بالکل کولی شي الله دې وبخښي